بسم الله الرحمن الرحیم. ارې کمانډ ترڅو ارې کمانډ دې پورې استعمالیږي چې تاسو یو جسم یا یو شکل جوړ کړی وي، هغه په افقي په عمودي قلمونو نه کپي کوي. پوه شوئ؟ مثلا تاسو یو مکتب جوړوئ او په دې کې چې دي میزونه چوکۍ کې ګرځئ. مثلا دا میز دی او چوکۍ ده که نه، کلاس دی. نو تاسو دغه په دې کلاس کې ویشئ، دا تاسو کپي کوئ. نو دې نه اسانه طریقه چې دو ارې کمانډ دی. په ارې کمانډ نه چې کله کلیک کوئ، دې چې سلیکټ ابجیکټ سلیکټ کوئ، کوم یو کمانډ سری کوئ ارې کوئ. نو په دې نه چې کلیک کوئ، دا به انټر کوئ. وینئ ډایرکټ کې تاسو ته سری کړو دا کمانډ وویشلو، کپي کړو دې ته. په دې کمانډ کې جو دا پوینټ دی، دا ګریپ یو دا ګریپونه دي. دا ګریپ دې په دې ارې کې دغه کتور چې دی دې ته رو ویلی کېږي، دا کتور چې دی دې ته کالم ویلی کېږي. یعنې اوس ډیفالټ حالت کې څو هغه تاسو ته وښیل، یوه رو، دوې رو، درې روګونې په دې کې دي. څو قلمونه کې دي؟ څلور. د یو، دوه، درې، څلور کالمز دي او درې رو دي. دلته هم تاسو ته ښایي دا څلور کالم دي، درې رو دي. نو په دې ګریپ نه چې تاسو کلیک کوئ، ګریپ نه که څه کوئ دې څنګ ته ځئ، قلمونه زیاتېږي. که پوه شئ روګونې زیاتېږي. نو موږ دې ګریپ په واسطه تاسو سره کوئ ډایرکټ هم ویشلی شئ. دې پوه شوئ؟ مثلا موږ روګونې ډېرې کړې، کلیک کړه. بل ارڅو دغې ایرو کې ته دا ایرو وینئ، په دې نه چې زه کلیک کړم دا خالي به چې ډېروي کالم ډېروي. مینې خالي کالم ډېروي او همداسې کوموي چې څو کالم تاسو په کور وي. مثلا درې باره چوکۍ مثلا په صنف کې ایښي دي، کلیک کوئ. په دې ایرو نه چې کلیک کوئ دا چې ډېروي دا رو ډېروي. مینې په دې نه یعنې یو جسم تاسو یې ډېر ښه ویشلی شئ په رو او په کالم نه. بل چې دی دا ایرو کېدو، په دې نه چې کلیک کوئ دغې ترمنځ سپیس ډېروي. زه په دې نه کلیک کوم، همدغه چې دلته رو شمېر رو شمېر څومره شو؟ 8. دلته موږ دلته انټر کولی شو چې رو شمېر څومره که. مثلا دلته 8 دی، زه دا څومره کوم، بیا دوباره زه 15 کوم، 15 انټر که. وینې همداسې که دا زه ډېروم د کالم، دلته د کالم ډېرېږي. وینې کلیک که 15 کالم شول. دې ځینې هم ټایپ کولی شئ او دې ځینې هم په د ګریپو کې هم ایډیټ کولی شئ. دې ته چې روشم دا ایرودو او دا ایرودو، دغه چې شی د سپیسینګ دی، یو د کالم ترمنځ سپیسینګ دی، بل د رو ترمنځ سپیسینګ دی. په دې نه چې زه کلیک کوم دا چې کې دا د کالم ترمنځ سپیس ډېروي او کوموي. مثلا ته سپیس طریقې دومره اندازه کوي، د کالم ترمنځ سپیس سری شو ډېر شو 2.8. د رو ترمنځ سپیس 0.9 دی، یعنې 9 سنتی دی. زه دا ډېروم، که څه په دې نه کلیک کوم دومره اندازې ته کوم. څو ته ورسېدو؟ 2 ته ورسېدو. په دې پوه شوئ؟ دې نه هم ډایرکټ ورته انټر کولی شئ او په دې ګریپ نه ایډیټ کړلی شئ. او دلته بل ټوټل سپیس دی، یعنې دې سر نه تر دې سره پر مکمل سپیس دا په نظر کې نیسي. دا سپیس د دوو د څنګ د مجاورو شکلو ترمنځ نیسي، رو ترمنځ. لیکن دغه چې دی سره دی دا ټوټل، یعنې دې ځای نه تر دې پورې دا کلمونه چې څومره سپیس لري 11 متره، او د یوه ترمنځ سپیس څومره دی 2.1 متره. نو دې ته تاسو دا هم سره کولی شئ، سیټ کولی شئ. مثلا زه دا څو تر ولم 8 ته، دا یو بل خپله سیټ کوي. ودېدو دا مې چې ورته کړو
دا بل خپل سیټ کړو بټوین څومره شو 2 شو همداسې دا تاسو سیټ کولای شئ پوه شوئ مثلا کلاس دی په کلاس کې تاسو چوکۍ چوئ د کلاس اندازې ورکړئ چې په دومره اندازه کې سیټ کړه مانس کې فاصله به تاسو خپله درکوي پوه شوئ ځانې همداسې که دا ورته انټر کړو مثلا دا څو 4 وخې ده انټر وینئ دا 4 ته راغلو ترمنځ فاصله یې څومره شوه 1 میټر نو موږ دې ځای نه همسري کولی شو ایډیټ کولی شو هر څو لیول ته پرې پوه شوئ لیول ته چې راغلو لیول یې دغې په 3D فضا کې کپي کوي ښه شوه دغه د ایکس وای په محوراتو یې کپي کول دغه همدا ټول په 3D جسم بدلوي د شکل نه تاسو پاته لګېږي وینئ د شکل یې داسې تاسو 3D شکل کړی دی یعنې دا پوسټ کپي کوي مثلا که زه داسې روټیټ کړم دا تاسې وکسئ وینئ دا د ایکس وای په مساوي پورته دي ټول ایکس وای په مساوي پورته دي که زه دلته لیول یو ته ډېرې کړم مثلا څومره کم 15 لیوله یعنې 15 چاته یې کړه مقصد دا دی 15 چاته یې کپي کړه دا انټر کړه ولیدل دا مثلا 15 چاته پوسټ کپي شول وینئ دې پوه شوئ نو په دې کې هم کوو شو او دا د دې ترمنځ هایټ دی پوه شوئ مثلا که دې ته یو فلور وایي دا سیکنډ فلور وایو دې ترمنځ دی او د بلې ټوټل دی د فرست نه تر لاست پورې پوه شوئ دا نه دا هم تغیرولی شو نو دا بیا دوباره موږ ته مثلا یو کړه وینئ دا یو شو او پاس دلې ورشئ په دې نه کلیک کوئ چې د شیفټ ونیسئ موس ویل بټن یې کلیک کوئ صفحه روټیټ کېږي او بیا هم چې کوئ په دې ټاپ نه کلیک کوئ تاسو بیا منظمېږي بل داسې کله چې بیس پوینټ کوم یو دی دا پوینټ ګریپ دی زه چې دا د دې ګریپ نه ونیسم دې ګریپ نه مثلا زه دا یو ایگزیټ کوم دوباره بیا په دې ارې نه کلیک کوم چې کلیک مې وکړو دا پوینټ وینئ دا د بیس پوینټ دی موږ دې پوینټ نه دا موو کولی شو دا پوینټ سره دی دا بیس پوینټ دی دې نه موو کولی شو چې په دې نه کلیک کړه نو چې کوم ځای ته وغواړئ هغه ځای ته یې وړلی شئ دې پوه شوئ او بل دلته لیکلي دي چې بیس پوینټ د بیس پوینټ ته سره کولی شئ تغییرولی شئ مثلا زه په بیس پوینټ نه کلیک کړم دلته نو اوس که څه دې ځای نه نیوی کېږي وینئ د ګریپ دې ته بدل شو دا ایرو ایسان ته بدل شوی زه اوس بیس پوینټ نه چې کلیک کړم یعنې دا دې ته وړلی شي مخکې بیس پوینټ په دغه ځای کې و مثلا ته یو کلاس ورته جوړ کړې کلاس په دومره اندازه کلاس مثلا ته جوړ کړې وینئ دا چې ته اوس کپي کوې مثلا دلته د بارډر ورته انتخاب کړی دی چې دغې ځای نه په څومره اندازه مو ته که مثلا په 0.40 سنتوي کې ته وینې دې ځای نه مثلا دلته کپي کوې د پوینټ زه چې دا انتخاب کړم د ګریپ که څه اوس د ګریپ چې زه دا انتخاب کړم دې ته ځای که دلته زه دا منظم کپي کوم وینې ته کاټ ورکېږي نو زه غواړم چې د ګریپ صحیح شي نو چیک کوم د بیس پوینټ دې په خاطر ارتسایدو لکه ولته چې موو په کاپ کې موږ چې بیس پوینټ ته انتخابولو بیس پوینټ مثلا زه دا انتخابوم دا کونج نو زه چې اوس دا کونج ونیسم منظم یې په دې ځای چې کلیک کوم دا ورته وصل پوه شوئ نو د بیس پوینټ فایده دا هغه ده چې تاسو یو ځای نه بل ځای ته موو کوئ یا کپي کوئ ولته مو تاسو یوه مشخصه ریفرنس پوینټ انتخاب کړی وي هغه پوینټ چې په کوم ځای کې وي ګریپ پوینټ همغه طرف ته ورته ورئ تاسو منظم کپي کوئ پوه شوئ په دا نه بل چې په دې نه کلیک کړم دا نه چې په ارې نه کلیک کړم ان تاسو دوباره بیا ایډیټ کې کړلی شئ پوه شئ په دا نه او دلته لیکلي دي چې ایډیټ سورس فایل یعنې تاسو اوس په دې شکل کې تغییر راوستلی شئ
دی پوه شوئ مثلا تاسې په ایډیټ سورس فایل نه کلیک کوئ چې سورس فایل تاسې کوم یو انتخابوئ مثلا زه دغه سورس فایل انتخابوم وینئ دا فایل اوس ته مثلا د نورو سلیکشن نه سره شو بدل شو دا سورس فایل دی د مقصد دا دی تاسې اوس په دا سورس فایل کې دا د منبع فایل دی ټولو سرچینه دا فایل په دا کې ډیټینګ یې په نور ټولو کې ډیټر سي مثلا زه اوس په دا کې ډیټ کوم دا کې ډیټ کوم دا برخه سره کوم ارګ ته کنورټ کوم وینئ دغه مثلا دا قسم کوم دی پوه شوئ مثلا دا برخه سره کوم دا کمانډ څنګه لږ سټریچ کوم وینئ دا برخه سره کوم دا لږ سټریچ کوم دې ډول د ټولو کې تغیر راځي که نه په ټولو کې سره شو تغیر راغلو دا ځکه لیکلي دي وینئ دا پینل وینئ ایډیټ ارې پینل راکلو شو په هوم ټیب کې ایډیټ ارې پینل دی نو په دې سیو چینجز نه کلیک کې دا چینجز به کې روشي په ارې کې او که ډسکارډ چینجز کې دا چینجز به ختم کی یعنی نه دغه چینجز مشکل راستل زه دا نه غواړم خپل حالت ته درشي بیا به چې کې ډسکارډ کې کله چې دغه چینجز زه په اپلای کوم چې به کې سیو به کې په اپلای شو دا ډسکارډ مې وای بیا چینجز نه کړل په دې پوه شوئ نو په ارې کمانډ چې کلیک کوم ریسیټ چې کله موږ ریپلیس آیټم کو ریسیټ کولی شو که څه زه اوس دې ته یو آیټم زه ریپلیس کوم مثلا زه یو ریکټینګل راخولم دا ریکټینګل دلته بیا رسم په ارې نه کلیک کوم ارې نه چې کلیک وکړئ لیکلی چې ریپلیس آیټم دې ته مثلا تاسې کوم یو خواښې شی چې تاسې کې بدلولی شئ په دې نه چې کلیک کوئ لیکي چې سلیکټ ریپلیسمنټ ابجیکټ کوم ابجیکټ تاسې کې ریپلیس کوئ مثلا زه دغه ریپلیس کوم دا انټر کوئ چې کې اوس لیکي چې بیس پوینټ ته انتخاب کوئ د همغه ابجیکټ ته بیس پوینټ انتخاب کوئ دغه ابجیکټ ته زه چې کوم بیس پوینټ انتخابوم نو زه مثلا دا پوینټ او دا پوینټ نسم اوس به دغه چې وي مان سلیکټ شوی صحیح شوه بیا میسیج در کړو select an item in the array په د ارې کې اوس تاسې آیټم ته سلیکټ چې کوم یو نه بدلوئ زه مثلا چې دا یو په دې بدل شو په دې یو بدل شو د دې ځای ته جمپ ځکه والو چې دا ولته په پاینټ کې مشکل دي پاینټ څه سورس پاینټ کې چې اوس مو ته انتخاب کړو په دې کې مشکل دي صحیح ده دې نه کلیک کوم دا انټر کوم دا سره کوم ایگزیټ پې کوي ویني توپیر کړلو که نه دې زه دا توپیر نه کړلم سره به کې ریسیټ پې کې دوباره یو بیا چک کوم دغه عموما دغه ارې بیس پوینټ کوم یو دی دغه دی دا ور د ریکټینګل ته بیس پوینټ ډبل کونج انتخابوم چې بیا د منظم لګي که نه ریکټینګل نه کلیک کوم که هر شکل تاسو راخلی سفیر نه بدلوای شئ صحیح ده ریکټینګل مې راخیستو بیا سرسم په ارې نه کلیک کوئ که څه اوس دلته ارې په باره کې تاسو کوم ټیب نه درخلوس نو تاسو په ارې نه یو کلیک وکړئ چې دا سلیکټ چې ورته ټیب برخلوسیږي سلیکټ کوئ یعنې ارې په نوم ټیب برخلوس شو دا د ارې ټیب دی ریپلیس آیټم نه کلیک کوم دا انتخابوم انټر کوم بیس پوینټ دا انتخابوم صحیح شو که نه مخکې مو چې منځنۍ نقطه انتخاب کړې وه اصلا د ارې بیس پوینټ چې دی په دې کونج کې دی نو تاسو د جسم هم بیس پوینټ د کونج انتخابوئ دی دې نه ارې کوي دې پوه شوئ نو دې نه تاسو چې کوم یو جسم کې بدلوئ همغه نه کلیک کوئ دې پوه شوئ انټر یې کوئ همغه اپشنې دي چې پوس موجودې دي دلته دې ترسي صحیح ده او ریسیټ کولی شئ ریسیټ ولته هم شته مثلا دا زه دوباره سره کوم وینئ خپل حالت ته مې راوستئ ایگزیټ یې کوئ دې نه هم ریسیټ کولی شئ دې پوه شوئ او دې نه سره کوو کلوز ارې بندولی شو په دې پوه شوئ بل هر څه په ارې نه چې کلیک کې پات ارې ده مثلا تو سری کړی دی یو پات یو ته انتخاب کړی دی چې په ارې نه کلیک کې ودرېږئ په ارې نه الون شي ته ښیي چې مثلا ارې ریکټینګل
دا شارټکټ یې وینئ مثلا په کمانډ لاین کې په دې نوم سره تاسو چې سرچ کوئ دا به راوړي نو زه چې اوس ارې اے آر ټایپ کوم دای کافي دي دا لوي ارې نو اے آر شارټکټ دی او که په چیرې په پات ارې نه کوم لونی وسته یې په کمانډ لاین کې په چی پیژنې ارې پات نه نو تاسو به چې ټایپ کوئ فول نیم د ارې چې ولي کړه په پینې دا به چې کې کفایت کی پی امینه اوس ارې پولر شو او دا ارې چې شو ک ای بلا ورکم پات شو د څو حرفونه دای ته مف کوي نو ټول ټایپ کوي صحیح شو دا به انټر کوي یعنی تاسو چې د یو هغه شارټکټ زده کوئ یعنی دا رګه په دا ټول ټیپس کې خپل د طریقې لري مثلا دې شارټکټ ایکسپلور اینو لیکل شي دی ایکسپلور دی نو په ایکسپلور چې ته انټر کوي ته تر وړي او با شارټکټ داسې هم وی لکه اوس ایکسپلور دی زه شارټکټ خالي ایکس انټر کوم ایکس خالي کوته کی بعضی اپشن دار کوم شارټکټ وي صحیح دا ولته بیا ورسته یاوي چې دا شارټکټ کوم ځکه دا سیټ شوی دی دا تاسو بدلولای هم شای صحیح دا کمانډو دا شارټکټ هم بدلولای شای ارې کرسم پولر ارې ته یعنی په دې کې تاسو باید شی یو پاتو ته انتخاب کړئ مثلا زه یو لاین راخولم دا لاین دی یو ریکټینګل راخولم مثلا ته چاري په دې کې سم څه چوکۍ یې دي ته چې دا په دې پات ځکه ګرم په دې پات مثلا ارې شي نو بیا په سر لوټ شي ارې ته ارې کې په پات ارې ته لوټ شي سلیکټ ابجیکټ انټر اوس چې ته لیکي سلیکټ پات کارو تاسو پات ته انتخاب کوئ چې په کوم لیار دا غوي شي چې کوي دا به انتخاب کوئ مینه و دې ته تر اوسه شو دا مثلا ترمنځ فاصله ایدو دا رګونه دي نو دا چې د بیس پوینټ دی سیدو او دې قسم څه په دې اړه کې تاسو کلیک کوئ وینئ لکه سره کوم چې ولته مونږ ورو کومولای چې تور شو دلته مونږ دې شمیر کومولای چې تولای شو په دې پوه شوئ او دا اکثر الاین آیټم دی د خط د ډایرکشن مطابق د الاین هم برابرولو اوس دا ریکټینګل چې د ټول مثلا یو رقم پروت دی خالی مثلا په د پات تعقیب کړی دی په د پات ډایرکشن نه تعقیب کړی که الاین آیټمز وای ویني دلته د شکل نه پات لګیږي که د الاین په دې قسم ریکټینګل په دې قسم سره چې که الاین دا رقم به ریکټینګل به دا شی کیږي د لاین جهت د تعقیبوي روټیټ کیږي سره اوس روټیټ د ریکټینګل نه دی روټیټ کله چې کولی کوم دا اوس روټیټ شو په دې پوه شوئ همداسې دا سره دی تنجان کته چې کې لیکي چې specify first point of tangent direction vector نو ته tangent direction هم سره کړی شي نه ته انتخابولای شي سیدو دا ډایرکشن دی ویني داس کې سره کم شول په دې پوه شوئ نو دا چې دا پولر ارې وه بل څو پات ارې وه پولر ارې پولر مثلا دایروي جوړوي سیدو مثلا ته دایره دې راخوسته میز دی په دې نه ته چوکۍ ګډوي یوه چوکۍ ته یې کېدو د بله ته کپي کوي دا چې دو یو چوکۍ دو په دې میز نه ته مثلا ارتووي چې وکې پولر ارې ته سلیکټ ابجیکټ په انتخاب کې بیا په انتخاب کې لیکي چې سپیسیفای سنټر پوینټ اف ارې په کوم پوینټ ته درتووي زه د ارې پوینټ سره کوم دا انتخابوم مینه دا هم په دې نرګاډي شو صحیح په دې نه کلیک کوئ چې کوي شمیر ته اضافه کولای کومولای شو مینه مثلا څومره تاسو غواړئ په هغه اندازه سره کولی شئ برابرولی شئ دا د ترمنځ سپیسینګ شو دا به چې شي د ترمنځ شمیر شي پوه شو بدانې دا چې دی دا ګریپ دی موو پوینټ دی دې نه موږ سره کولی شو یو بل طرف ته موو کولی شو دې پوه شوئ همداسې دا روټیشن یې تعقیبوي
پوه شوئ دا ډایرکشن دی. دا چې وه ارې کمانډ دا هم ډېر زیات ډېر ښه په کور کېږي په داسې ځای کې چې ته یو ابجکټ په دې ډول سري کوئ کپي کوئ یا د یو لاین په جهت یې سري کوئ کپي کوئ. پوه شوه په دا نه دا ارې کمانډ په کپي کې هم شته. مثلا ته دا ریکټینګل موږ راخوستو کپي نه مې چې کلیک کړو ابجکټ سري کوم سلیکټ کړو اوس سري طریقې دلته مثلا سپیسیفای بیس پوینټ چې بیس پوینټ انتخاب کړو اوس د تلی کې لوند ارې ویني لوند ارې کمانډ وغلو ا انټر کړئ ا مې چې انټر کړه تلی کې انټر اف آیټم ټو ارې څو دونه تنه وباسای مثلا زو طریقه چې 15 دونه انټر ویني په کوم جهت چې تاسو راځي کوي کپی کوي ویني په دې ډول ویني کوم قسم ته صحیح شو یعنی کته په ډېر ډول کپي کې داسې کپي کوای شي که منظمې کپي کوي شیفټ سره ونیسه وینې که شیفټ نه وي ارتو موډ طریقه آن کا دومره فاصله کې سره به کې او همدا ټول بیا طریقه سلیکټ کا په دې ډول کپي کوم کپي کا بیس پوینټ ته انتخاب کا بیا ارې وایا اوس که یو کپي کې کنه زه ارې وایم چې مثلا ته لیکه چې وته کتوره دې ځان ته کپي کوم وینې دې ځان ته کپي کولی شي دې پوه شوئ نو په دې نه کلیک کا دا په تیر کې دې پوه شوئ زه چې دا جسم کپي کوم کپي مې والا دا جسم نه مې کلیک کړو انټر دې کړو په اول انټر کې ته لیکي چې ډسپلیسمنټ همدغه بیزیه کولو ته لیکيږي زه په ډسپلیسمنټ کلیک کوم چې ډي انټر کوم په څومره اندازه په دومره اندازه وینې دا ډسپلیسمنټ دا د اوریجن نه په نظر کې نه چې 0 پوینټ نه په شپه نه دا ابجیکټ وینې مثلا دا ابجیکټ دا زه سری کوم کپی کوم سری کوي کاپی ډسپلیسمنټ ټچ کولی کلیک کړئ یا ډي کلیک کړئ دوستا علامه وینئ ارتو موډ نه دا وینئ ډسپلیسمنټ مو چې تاسو یې والو پوینټ د اوریجن نه شروع شو د ټوکېټ د اوریجن نه چې دلته ته څومره د اوریجن نه بیزیه کېږي ورته همغه جسم دومره بیزیه کوي کپي کوي که په دې جهت سي که په دې جهت سي پوه شوئ ورته انټر کولی هم شئ چې څومره ویډیو انټر کړئ په زاویه په همغه زاویه په همغه اندازات سي مثلا لاس واخیده لوړ شه ټیپ په څومره زاویه په 45 درجې زاویه دا دې نه لاس واخیده لري دی 45 درجې زاویه دې پوه شوئ که زه دا سلیکټ کړم کپي ووایم په کپي کې بل موډ دی ملټیپل هم دا کور کوي چې موډ نه مې کلیک کړی ته چې ته دې نه یوه سنګل کپي غواړې دلته کسه کلیک دلته ته وښایل دې نه یوه سنګل کپي غواړې که ملټیپل کپي غواړې بار که زه دا سری که ملټیپل کم چې کلیک مې وکړو بیس پوینټ مې انتخاب کړئ کلیک مې وکړو که څه ملټیپل ته که دا کپي کولی شي بار زه ورته یم چې مثلا سنګل کپي لیکي یوه کپي چوري کړي اپشن ختموه په دې کلیک کم کاپي وایم په موډ نه کلیک کم سنګل انتخابوم بیس پوینټ انتخاب کړئ چې کلیک مې وکړو ختم یې کړو یوه سنګل کپی سي اپشن ختم شو که ملټیپل وي بار ته کپي کولی شي اپشن ختمېږي نه دې پوه شوئ دا स्ट्रेच कमांड और मूव कमांड ने उपयोग हुए करना सिलेक्शन और तू चेहरे रोटेट कमांड था दे पस्ता मुंग जिसम सरी कवले शू रोटेट कवले शू तो अवले शू पुकु मजावी अष्टो सियो बड़े पम गजावे सरी कवले शू तो अवले शू डायरेक्ट एंगल दाय दास अकोडम चिपियो मालूम मजावी आई सरी कम रोटेट कम तो ही कम नो चे कम रोटेट ने क्लिक कम उस सरी ते चे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कचरे में अवाल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे भी रोटेट क्लिक कर बस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नजर करी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है देश देम हम रखो सवाल शो और
که چې موږ ته ټایپ کو آر او ټایپ کو دا روټیټ کړئ آر او شارټکټ دی ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें इंटर करें ये तरीकी ची स्पेसिफाई बेस पॉइंट इंतखाब के कुम पॉइंट तो है दावी ना है दा सफा का तो सीधे पॉइंट ना वानी साए दा तो है कुम दिन तुवीगी दिस न तुवीगी इनका पॉइंट दा है बेस पॉइंट ना वसा दा है कदा का दिस ना वानी सा दा तो हम मैंने बल्ला काम तुवीगी सही शो नो दा इधर सर दा बेस पॉइंट से चमक पॉइंट तो नहीं वाले भी आगे पॉइंट हरकत न किन्नूर एगेपो अतराफ को बुराई सरखेगी इकुम पॉइंट न चवने एगेप अतराफ को सरखेगी मसलन ज़्यादा इदिक पॉइंट न नसम उस बिदिक पॉइंट ओ अतराफ बुराई सरखेगी क्लिक में चुवा करो बिने आगे पॉइंट तगीर न किए गए पॉइंट को अतराफ बुराई सरखेगी उस तदल तो सारी कलाश ज़ाविया हम तो इंतखाब वाले शे चिप चुमरा ज़ाविया तो दागोड़े चे तो वेके مثلا زه څومره په 10 درجو زاویه موږ سره کړو تو کړو ارسم د بیا سره کوم روټیټ کمانډ اپلای کوم زه مثلا یم چې دا جسم روټیټ کا هو کپی تنه وکړه سره کا روټیټ کا هو کپی هم تنه وکړه مثلا یو د روي زینادو دایروي زینا تو سے جوړوي روټیټ کوي به هم او کپیت نه خلای په دې پوه شوي مثلا چې کو یو دایروي زینا چې جوړو اسی مثال بل دایره خپلم هم دغه سنټر نه په دومره اندازه مثلا زه چې کوم داوس پته کې جوړوم nearest इधर ना मसलन इधर से पर दाचे दो दादे वो जिना जोड़ो हम दे रही जिना दामी सारी कड़ा जाइन कड़ा मसलन दा का जिना तो हम मूव कवे रोटेट कवे हम ही कपी कवे कज़ा पुद्दे रोटेट कमान अप्लाई कम मसलन दा रोटेट कम बेस पॉइंट को मत इंतखाब होम सेंटर मरकज इधर पतराफ से रोटेट कम क्लिक कम बिने डेमो को पतराफ सरखी कज़ा उस देवा जस्ट कपी कम कपी शो जब ऐसा कम अरे रकाम कम मैं बच्चे कम दा कपी दा में सिलेक्ट करा रोटेट कवा में चे बेस पॉइंट में तो इंतखाब करो इलोन दे ऑप्शन देर करो कपी सेंटर का या डाउन एरो की बटन हुआ है बोलते हम दर कभी ज़ावियात दर कभी कॉपी और रेफरेंस कॉपी मैंने क्लिक करो मैंने तो कुमा ज़ावियात उस दत्तों से कवाई पम्मा का ज़ावियात बला चारी की रोटेट की ज़ावियात कुछ दिन अपना नज़र की नसी दे पॉइंट ना कुम पॉइंट ना मुझे जाने वाले लो दे फुकना तो सीधा ज़ावियात इंतखाब हुआ है दे पैसा है नौ उस पर देने क्लिक कवा ज़ावियात इंतखाब हुआ वो तब तुम आसिबा तक करी चुके तुम उसमें ज़ावियात सम दे पैसा है वो तब तो तुम आसिबा करी है उत्तम नज़म से बिने दामी जिसने जिस तमु वकड़ा कपी में करा दब दोबारा सिलेक्ट का है दोबारा सारी काम रोटेट कवा में बेस पॉइंट दागा दाई कॉपी कमांड तक क्लिक का बिने दे डवाल न तो सीधा सी पते हम जुड़ा वाला शायद बल चे जब मसलन यो रेक्टेंगल में मूव करो दा यो रेक्टेंगल दाई दा में सारी करो रोटेट करो पदे में क्लिक वो करो रोटेट बेस पॉइंट में कुम नज़र की तो वनी दा पॉइंट पोई वन मालूम ज़ावियात तो रोटेट करो मसलन पदे की क्लिक करो तब उस घोड़े दागा रोटेट के अखपल सिफर डिग्री थे वाले तो चीज़ दा रोटेट कवम मसलन दा दोबारा बिया रोटेट कवम ची क्लिक में वकड़ो तच तुमरा ज़ावियान दा रोटेट कवे ऑटोकैड दागा बेस पॉइंट पर नज़र की वाला दाई रेफरेंस पॉइंट द एक्स में खोर इधर मैलान पर नज़र की न देने वाला है दा मसलन ची तुमरा ज़ाविया उस रोटेट शवाई दाई दा ची तुमरा ज़ाविया उस रोटेट शवाई दाई मसलन घोड़े ची अमदेग ज़ाविया न तस्वीर के अमदे मैलान ना 30 درجه 60 درجه नूर रोटेट के
نو دې ځای نه چې ته روټیټ کوې دې ځای ما سیوا په نظر کې تناسې یا ته د غوړې چې دا زه خپل 0 درجه تر ولم مثلا په یوه نامعلومه زاویه تو روټیټ کړو زه غواړم چې دا 0 تر ولم که څه دا چې زه اوس روټیټ کوم په دې نه کلیک کوم بیس پوینټ مې دا ورته انتخاب کړو وینې مو ته اوس څه پته لګي چې دا په 0 کې کوم ځای کې کوم وخت کې صحیح کېږي که څه درجې پاره ته نه لګي چې کوم وخت ځکه ته مخکې درجه نه معلوم چې په هغه درجه واپس شروع شي نو دې په خاطر به ته چې کې ریفرنس پوینټ نه کلیک کې آر نه به کلیک کې مونږ ریفرنس پوینټ دا ډېر مهم کمانډ دی ته اوس یې چې ته ریفرنس پوینټ ته انتخاب کړه یعنی ته کومه نقطه د بیس پوینټ غواړې او ته انتخاب کړه زه دا لاین غواړم چې دا د بیس پوینټ دی نو کلیک په دې ځای کلیک کړئ دا یوه نقطه ریفرنس پوینټ تاسو په هر بل ځای کې تاسو دا کولای شئ ریفرنس پوینټ انتخابولی شئ مثلا زه دا نقطه ورته انتخابوم اوس دا وخت ساده دې ځای نه صوبوي په دومره درجه زه اوس ته یم چې 0 درجه تېر وره 0 انټر کوم سیخ نه کړو اټوکیټ خپل ایکس لاین 0 تېر وستو که ریفرنس نه کې 0 نه شر وصلای په حالت کې برولای تاسو زاویه معلومه وي زاویه به یې اندازه کوي بیا په یو اندازه واپس روټیټ کوي ریفرنس پوینټ په دې کې زیاته فائدہ کی په دې پوه شوي بل ارڅو چیرې میرر ته میرر کمانډ دې پورې استعمالېږي مثلا دا یو شکل دی دې بلته مې دغه پته په دې څخه حقیقت دی په دې سانس زه غواړم چې په همدې سانس هم همدې قسم سره راغلی شي ته پوه شوي نو چې کوم میرر کمانډ وایم سلیکټ کوم شای میرر کوي سلیکټ شای انټر وکړي ته اوس لیکي چې میرر لاین کوم لاین چې دا میرر کوي لکه مانس کې چې ویناو ته کېږي یو څنګه ته بل څنګه ته صحیح ده مثلا زه 20 پوینټ انتخابوم چې دې څنګه ته زمو کوم په دې کلیک کوي وینې دا مانس کې میرر لاین داسې دی لکه د وینې په قسم نو تاسو ته اوس منظم میرر کوي شیفټ یا سره ونیسئ یا اورتو موډ آن کوي وینې منظم دولی کېږي دولی منظم کېږي دولی به کېږي صحیح ده یا که دولی چې که پوس ورشي واپي د وینا خو مفروضي ته ویلوړه ده صحیح شوه نو په دې کلیک کوي تاسو ته دوه اپشنې درکوي دلته لیکي چې د مخکینی سورس فایل چې دی دا ایریس کوئ که ویده دا ته نه هغه دی دا غواړم بیا به نو ووایئ وینئ که چیرې زه دا یعنې چې دلته د ختم شي دلې در شي بیا چې کوم په میرر نه کلیک کوم بیس پوینټ مې چې انتخاب کړو انټر کوي ته وایي چې لومړنی فایل ختم کوي ایریس کوي دې پوه شوی نو میرر کمانډ دې کې ډېر زیات استعمالېږي دې پوه شوی مثلا دا یوه کوټه ده نما برېښي که نه زه چې کوم دې تاسې مثلا زه پیک جوړوم په دې نه کلیک کوئ دې بل ته لږ لوړ شئ دوی لوړ شئ داسې دا سری شو دا پیک شو همدا پیک دې سر تر ولم که نه دلته چې کېدي دلته یو کړکۍ کې کېدی دلته چې کېدو یوه دروازه کې کېدو دې پوه شوی یو کوټې نه مالو مثلا دا زه دې ځان ته کپي کوم میرر کوم دا به سړی کې اوس میرر که دا ته کپي کې که څه په دې ته کلیک کې که په دې ته کلیک دا کپي کې دا چې دا خو دې قسم کېږي دا به سړی شي میرر شي چې په همدې قسم دې څنګه تارو شي نو زه دا سړی کوم میرر کوم یا دا لاین چې بیخي نه ډیلیټ کړئ ته مشکل نشته صحیح ده که څه دا مې میرر کړم چې کوم ایم آی به انټر کوئ دا شارټکټ دی اوس طریقې چې کوم ځای نه تاسې میرر کوئ دې لاین زه بیس پوینټ ته انتخابوم که څه اوس تاسو ته د د نیرست چې کې مزاحمت کړي دې نه چیک لرې کوئ نیرست نه یعنې میډ پوینټ ډایرکټ پیدا شو نو په دې میډ پوینټ په دای سره وي منظم دې بل څنګ ته کپي شي چې کلیک مې وکړو نو وایي بل نه ایریس کوم دا ته وي دواړه ته وي وینئ دا طریقه در स्ट्रेच का जते वाली का तो सर्वेयर करो पिकवेयर करो नौ पदे के सम करून के मुंगसारी को दास ज्योति सिमरो मसलन दास कड़खाय ते दिवा सांग तपला तुला का डिकोर की जोड़ा काढी
پوه شو بدانې مثلا په دغه کې ته یوه پله کې جوړوې داسې یو کړکای کېدی دا تو لږ ډیکور کړی دی लाइनों दिखे रसम खड़ी सही शब्द आने पुश होए ते वो दर गए चेक आए सम पति के सम जुड़ा खड़ा गए पति वो दर गए तो सारी गए लगी देखे सम सर गए इन्हें दर कम तो मसलन देवा किरकाय तो बरोबर खड़ा है सही दो पति की मसलन नूरा युवान दर डिकोर शेयर खड़ा है مثلا دا یو پلو ده کنه یو دا تو سیدې څنګ ته لګوې یا دا ډبل کپی کړی دی دا څنګ کې ته غواړې چې دا دې څنګ ته ولګوې پوه شوې بدانې نو چې کوې دا دواړه سره کوې سلیکټ کوې میرر یې کوې میرر ته وشئ اوس 20 پوینټ دا دام ته انتخابوم دنې کلیک کوې دې څنګ ته به هر کوم منظم شي پوه شوې نو دا تو سره په ترسیم کې سره کې ډېره زیاته همکاري کوي پوه شو دانې نو مثلا تاسو د یو طرف نه که څومره ډیزاین خوري او کې بل طرف هغه مو قسم سره تاسو سره کولای شئ جوړولای شئ یا دې پوه شوئ نو دا میرر کمانډ دی مقصد نه پوه شوئ مثلا تاسو بل مثال لکه تاسو د یو مکتب جوړوئ د مټې یو پیادو ډیکور پیا تاسو جوړوئ د چیر خولم مثلا پلی لاینر خولم په دې ځای سره کې کلیک دی کړو په دې ځای کلیک کړو مثلا دې څنګه دومره اندازه وکړلې بیا دې څنګه تاسو په دې اندازه وکړلې د قسم سره یعنی په دومره اندازه تاسو مثلا دا شیر ولای نو دلته په دې هم داسې یو ډیکور ویر کړو دا اوس یو طرف دی که نه ته غواړې د بل طرف ته هم سره کې بدله کړي که څه دا مثلا ټاټې مثلا دومره اندازه بدلوم دې نه سره کې چیک لري کوي یا سره کې نیرست چیک ولګوئ په دومره اندازه جسم مو کړو نو زه دا سره کوم میرر کوم په میرر نه سره کوي کلیک کوي یا به ام آی انټر کوي دا 20 پوینټ دی میرر زه دې ځان داسې خاطه میرر کوم کلیک مې چې وکړو دې څنګه ترسم تو چې ریس نو دا یو مقطع شو مثلا تاسو چې کوي یو ګلاس مقطع یو بل جسم جوړوئ صحیح شو پلی لاین مې کلیک کړو انټر کړه دې قسم د اورتو موډ آن دی ځکه داسې هر کې ځکه ګډوډ کړلو د پوه شوئ چې کوم دا سلیکټ کوم دا سری کوم میرر کوم ام آی ټایپ کوي میرر دا نه کلیک کوي چې کوي شیفټ ونیسئ یا اورتو موډ آن کوي نو دا یو شکل جوړ شو یو ګلاس په قسم سره شو شکل شو صحیح شو نو په مونږ په کې چې کو د قسم دا استعمالو پوه شوئ چې څنګه یو جوړ کړئ نو په دې رقم اشکالو کې مونږ تاسو میرر ډېر زیات استعمال کوو د شکل یو طرف جوړ کړئ چې بل طرف یې هغې قسم وي میرر کوئ دې پوه شوئ بس